تقریبا د رمضان میاشت ختم شوه او نن یا سبب اعلان وشي چې بس اختر دی. نو لہذا د پوره میاشت چې انسانانو روزي ونیولې، د مسلمانانو روزي ونیولې او د پوره میاشت تراویح وکړي، دې سره د انسان نفس د ټول نه غټ شیطان چې د انسان نفس ده. باقی شیاطین چې څومره دي دا خو الله رب العزت د رمضان په آمد سره د رمضان د راتلو په برکت سره د په زنجیرونو په هتکړو باندې وتړي او دریابونو ته واچي. لہذا هغه شیطان به اوس دوباره انسټالیږي، دوباره به راځي. رمضان په ختمېدو سره به شیطانان دوباره د هغوی هتکړۍ ختمیږي، د هغوی هتکړۍ به کولاویږي او هغوی به واپس راځي. لیکن د هغه شیطان نه غټ شیطان چې د انسان خپل نفس دی. په دې رمضان کې انسان چې څومره ګناهونه کیږي، څومره کوتاهي کیږي، اگر چې شیاطین بند دي، لیکن انسان د خپل نفس چې د 11 میاشتې شیطانانو ور باندې زور وکړو عملونه ورانه وکړو، نو هغه نفس په یو میاشت کې نه قابو کې نه راځي. لیکن د هغې باوجود دغه نفس په یو میاشت کې دومره په قابو کې شي چې انسان چې په بغیر د رمضان خپل 4 رکعاته یا 15 رکعاته یا 9 رکعاته خپل مونځ نشي کولی. په دې رمضان کې هغه انسان ټول ورځ وږی تږی د الله د رضا دپاره او تقریبا 1 غنټه 2 غنټې تراو باندې تیری، نو نفس انتهایی مجروح شي، نفس انتهایی په نفس باندې زور راشي. نو تقریبا چې 1.5 ورځې پوره کیږي، نو دا نفس دې ځای ته رسیدلی چې دا مکمل دغه زور ختمي. لیکن چې څنګه رمضان ختم شي، زموږ مسلمانان رونه دا بیا زی په لوفرو، په دې چرسو، پوډرو، په دې بازارو، په دې عیاشو فحاشو باندې دوی عادت شي. په دې عیاشو فحاشو باندې دوی بیا د سره شروع کی. هغه نفس چې څومره مړ شوی نفس د فحاشي او د عیاشي او د مستین، هغه دوباره هر څه پکې را واپس را تازه شي. نو لہذا مسلمانانو رمضان ختم شو او د رمضان نه بعد چې څومره مسلمانان رونه دي چې داسې عمل در نه هرګز ونشي چې دغه یو میاشت عمل، د یو میاشت ثوابونه، د دې میاشت تکلیفونه دا په لاړ شي، ځای لاړ شي. ګوري چې یو وړوکی غوندکې عمل باندې انسان چې د هغه جهنم ته ځي او په یو وړوکی عمل باندې انسان جنت ته ځي. معمولی اعمالو باندې د انسان دا جون اوړي راوړي. نو لہذا دا دومره میاشت چې تاسو په ځان باندې تکلیفونه تیر کړل، زحمتونه هم په ځان تیر کړل، د دې هرګز مطلب دا نه و چې بس روجي دي ومونیولې او کیسه ختمه شوه. نه، د دې مطلب دا دی چې دا پوره اوس 11 میاشتې دا کم ژوند چې موږ تیرو تر بل رمضانه پورې، الله پاک د موږ تاسو ټول تر بل رمضانه ورسوي په روغ صحت سره. نو تر بل رمضانه پورې زموږ دا نفس چې دا زموږ په قابو کې، لکه څنګه چې په دې میاشت کې زموږ په قابو کې د الله د رضا دپاره، د الله د رضا د خاطره د هر څه موږ پرېښي وو، هر څه ټول مستی، عیاشي، هغه د نفس چې کوم خواهشات هر څه مو پرېښي وو او د الله د رضا دپاره مونږ ټول ورځ وږي تږي او ټول ورځ مو په ځان سختي تېره کړه. بیا د هغه لوږې تندې باوجود چې ماښام خوراک مراک وکړي، نو بیا به 1 غنټه 2 غنټې د تراو باندې تېرولې او مونځ باندې تېرولې. نو دا دومره لوی اعمال چې تا کول، د دې به اوس لږ لاج ساتې. دا دومره ډېر اعمال چې تا کول په دې روژه کې، ټوله ورځ وږی تږی او ټوله شپه 1 غنټه 2 غنټې تا په تراو باندې تېرولې، د دې د 11 میاشتې به د دې اعمالو لاج ساتې. خامخا به دې ته ګورې چې هلته ما زه اوس 9 رکعاته مونځ نشم کولی، نو ګوره پرون نه اول ورځ ما 10 رکعاته تراویح هم ورسره کولې. نن زه ما نه یو داسې عمل کېږي چې باندې د الله رب العزت ناراضګي، الله رب العزت په هغې باندې ناراضه کېږي او ګناهګارېږم په هغه عمل باندې. زه په رمضان کې دا هیڅ ما نه شوی کولی. نو لہذا کم اعمال چې انسان په رمضان کې نشي کولی د اسلام د وجې نه، د روجې د وجې نه، د دې د وجې نه چې الله به مانه خفه شي، نو لہذا هغه اعمال چې مونږ بغیر د رمضان نه هم اونکو، الله رب العزت به زمون قدم په قدم به الله رب العزت زمون خوشحالي په نصیب کړي، قدم قدم الله رب العزت زمون برکتونه په نصیب کړي. کوم چرته داسې د اسلام د اعمالو داسې لاج وساتلو لکه څنګه چې موږ رمضان میاشت کې ساتلو، نو اخر کې بیا هم دا وایم چې رمضان میاشت په ختمېدو شوه او کوشش وکړئ چې دې نه بعد
داسې بهوده اعمال درنه ونشي چې هغې باندې د الله پکړ هم راځي، د الله ناراضګي هم راځي، الله هم به خفه کیږي او موږ به ګناهګاریږو هم او معاشرې ته هم په بدی ښکارو.